أنتنا إنك أنت العليم الحكيم. من د قرآن کریم د فهم او زدکڑ د پارا اصول او مبادی بیانول دائنا منگا اسماء د قرآن کریم بیان کرو. بیا منگوئے چیویت کے سوچ کے نو تبا گوری چی بدی کی تعریف د قرآن کریم دے کہ حکمت د نزول د قرآن کریم بیانی او داغی مثالونا منگا پیش کرو. چوگا دی آیاتونو کی تعریف د قرآن کریم کئی، دے آیاتونو کی حکمت نزول دا قرآن کریم بیانی کدا نہیں نبیابت گورے نو قرآن کریم بعد چا سر خطاب کئی. مخاطبین دا قرآن کریم دو قسم خلق دے، یو منقادین او دویم غیر منقادین. یوا خلق دی چاہا تابدار دی دا اللہ رب العزت، دیم آغا دی چاہا نافرمان دی دا اللہ رب العزت. منقادین مومنان او غیر منقادین اغا سلور ڈلی دی. یو مشرکین، دویم یهود، دریم نصارا او سلورم منافقین. منگا یو ڈالا ذکر کرو، داغی تفصیل کرو او داغی نمونی خائیو، مشت نمونی خاروار. مشرکین چاہتا ہوئی، مشرکین سوک دی، مشرکین سو قسم دی او شرک ستا ہوئی. مشرک آغا چاہتا ہوئی شاگد اللہ سرا برسو کی صدار گرزولی دا اللہ پا ذات کی یا دا اللہ پا صفاتو کی. شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ موضوع القرآن کی ذکر کئی. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. شرک دا چدا اللہ صفت ببل چاہ کے او گڑی، دا اللہ صفت خاصہ دے او داغا ببل چاہ کے او مانے نو دیتا وی شرک. شن رے کاف مانا دا حصہ برخا، لگا پختانوی پلانے زمان شراکتی دے، فلانے زمان شریک دے. سمطلب دے فلانی ما سرا پا دکان کی حصہ دا، دفلانی ما سرا پا گاڑی کی حصہ دا، دفلانی ما سرا پا کاروبار کی حصہ دا. شرک ام دیتا ہوئی چی دا اللہ سرا دا اللہ پا صفتونو کے بلسو کی صدارو گنی نو دیتا ہوئی شرک. دا شرک دو قسم دے، یو شرک اعتقادی او دویم شرک فعلی. شرک اعتقادی چغد عقیدی سرا تعلق ساتی. شرک فعلی چغد افعال سرا تعلق ساتی.
لکه نظر د بل چا په نوم ورکې، منښت د بل چا په نوم ورکې، د بابا په نوم. الله یو شی حلال ګرځولی ته ورته حرام وای، الله حرام ګرځولی ته ورته حلال وای. تفصیل به بیا کوو. شرک اعتقادی څلور قسمه دی. شرک اعتقادی څلور قسمه دی. یو شرک فی العلم، دویم شرک فی التصرف، دریم شرک فی الدعاء، سلورم شرک فی العبادت. شرک فی العلم چې په علم کې د الله سره بل څوک حصه‌دار وګرځي. څه مطلب؟ څنګه چې د الله علم په هر څه باندې دی، د هر څه نه خبردار دی، په هر څه باندې پوه دی بغیر د اسباب ظاهریو. نو د یو سړي دا عقیده راشي چې زما پیر ولی بابا دا هر څه نه خبردار دی او په هر څه باندې پوهېږي، مورید چې څه کوي هغه دې خبري. نو د شرک وکړه او شرک فی العلم یې وکړه. شرک فی التصرف دی ته وایي، تصرف نفع او نقصان کی. شرک فی التصرف دی ته وایي چې متصرف واقدار د نفع او نقصان بغیر د الله نه بل څوک وګڼي، بغیر د اسباب ظاهریو. یو خو ظاهري سببي ټوپک تماچۍ ډز در باندې وکړي، هغه ځان له شی دی. لور کوتک در لسر لراواچي، نقصان درته ورسوي، هغه ځان له شی دی. بغیر د اسباب ظاهریو نفع او نقصان ورکوونکی یو الله دی. یو بنده دا عقیده وساتي چې نه بابا ټکر ورکوي، زیارت ټکر ورکوي، نقصان ورکوي، نو دې ته وایي شرک فی التصرف. شرک فی الدعاء دې ته وایي چې په بلنه کې د الله سره بل څوک حصه‌دار وګرځي. دا الله حق دا دی چې پتا تکلیف راغی، مصیبت راغی، نو الله برا مدد کې چې زمانه تکلیف او مصیبت لري کا. تو د الله په ځای باندې بابا را مدد کې او هغه ته چغوي، یا پیر بابا په نیکار ورسېږي، یا لوی ځوان را مدد شي په نیکای. نو دې ته وایي شرک فی الدعاء. شرک فی العبادت دې ته وایي چې په عبادت کې د الله سره بل څوک شریک حصه‌دار وګرځي. لکه عبادت سجده ده، رکوع ده، او ته سجده او رکوع بغیر د الله نه بل چاته کې، نو تا شرک فی العبادت وکړه. دا هر یو مبدا د اول لپاره، بنیاد د اول لپاره، او هر دویم تفرید په اول باندې. کل من الاول مبدأ لثانی وکل من الثانی متفرع علی الاول. څه مطلب؟ کله چې د یو سړي دا عقیده راشي چې شرک فی العلم وکړي چې بابا زما د حال نه خبردار دی، پیر زما د حال نه خبردار دی،
شرف العلم کی نو بیا د هغې نه بعد شرف تصرف کوي یاره وایي چې زما د حال نه خبر دی نو نفع نقصان هم ور راکولی شي نو شرف تصرف نه بعد بیا شرف دعا کوي چې دا عقیده راشي چې زما د حال نه خبردار دی نفع نقصان هم راکولی شي نو بیا ورته را مدد شي وایي او بیا چې را مدد شي ورته وایي نو بیا د هغې نه بعد عبادت کوي شرف العبادت نو د هغه په نوم نظر ورکوي منښته ورکوي د هغه ته سجدې کوي رکوع کوي دغسې عبادت د غیر الله اله کوي چې دی ورته را مدد شي وایي را مدد شي ورته اله وایي چې مالک د نفع او نقصان ګڼي مالک د نفع او نقصان حله ګڼي چې عالم الغیب مني نو کل من ثانی متفرع علی الاول په دینی کارونو کې لما و حکمت امدائی لگا حدیث کی راضی المؤذنون اطول آناق یوم القیامہ چاہے دنیا کے اذان ویلے ہو نو ہس کا غڑائی بھئی قیامت پرز اطول آناق اندانا چھ سٹ بے اگدی اگد سٹ کو بد لگی پختانوی اچھتا غڑائی گرزی نو اچھتا غڑائی دانی چھ سٹی اگدی یعنی ہس کا غڑائی سترگی بے اچھتی سر بے اچھتی ہس کا غڑائی بھئی داولی او حدیث کے راضی چکلا مؤذن اذان کئی نو شیطان تختی او تیزونا چاہی داولی لیکن شیطان پودے چلے سوئی مؤذن ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کی صورت اول اللہ اکبر ہوئی سلور زالا مؤذن اول ہوئی اللہ اکبر یعنی بے اعتبار العلم اللہ دیر لوئی دے دے علم پہ اعتبار سوکا تنشی رسے دے اللہ اکبر اللہ دیر لوئی دے پہ اعتبار دے تصرف اللہ اکبر اللہ دیر لوئی دے پہ اعتبار دے بلنی اور اللہ اکبر اللہ دیر لوئی دے پہ اعتبار دے عبادت رد اشراق اربعہ کی نبیاوی اشہد اللہ الہ الا اللہ اثبات توحیدو کی اول رد شرکو کی بیا اثبات توحیدو کی نبیاوی اشہد ان محمد رسول اللہ شاقیدہ سمشوا شرک رد شو توحید بیان شو اس اتباع سنتوں کا ذکر کہ اتباع سنت کی اور عقیدہ شرکی نیس فائدہ نہ اور کئی نچے اتباع سنت و دعوت اور کی اشہد ان محمد رسول اللہ نچے عقیدہ سمجھ شوا شرکرات شوا اتباع سنت شوا اس راش موزک اور سفر گئی حیٰ علی الصلاة اور داد نجات لار دا حیٰ علی الفلاح نبیہ اختصارو کی اللہ اکبر بے اعتبار علم بے اعتبار تصرف اللہ اکبر بے اعتبار دعا بے اعتبار العبادت یہ رشل خبر و سر یو لا الہ الا اللہ چھ بید اللہ نبن حاجت روانیشتے نو چھ کل تد ازان پا خوان پوئے مانا نو بیا سڑی لخوان ورکی او چھ دا ازان پا مانا نہیں پویا نو تو دیر قرآتو نو کو پا خو گوازی وایا خوان پا کی نہیں اپا سادہ آواز دی ازان کچھ سڑے پا مانا پوئی او گوئی اللہ اکبر اللہ اکبر نو خوان ورکی سڑی لا او شیطان ام تختی او تیزونا چاہی بیاد توحید چلے شروع شوئے او دا شرکرات شروع شو نو شرک دو قسم دے یو شرک اعتقادی ادویم شرک کم یو
شرک اعتقادی بسول قسم دے اول دویم دریم او څلورم او شرک فی العلم. نو کله چې قرآن کریم ته یو آیات کې سوچ کې نو ته به ګورې چې په دې کې الله د چا سره خطاب کوي. موحد سره کوي، مومن سره کوي، که مشرک سره کوي. که مشرک سره کوي نو په شرک رد کوي. نو په کوم قسم د شرک رد کوي؟ په شرک اعتقادي رد کوي که په شرک فعلی رد کوي؟ که په شرک اعتقادي رد کوي نو شرک اعتقادی کی په کوم قسم باندې رد کوي؟ شرک فی العلم رد کوي. نو د غیر الله نه نفی د علم غیب کوي، اثبات د علم غیب کوي الله تعالی لا کنا رد د شرک تصرف کوي چې غیر د الله نه بل څوک متصرف نشته، یا به اثبات د تصرف کوي الله تعالی لا چې الله متصرف دی. اوس دا آیاتونو کې تلک سوچ کو په خپله به تا ته پته لګي چې کوم یو باندې رد کوي او څنګه رد کوي. لکه اول نه سوره بقره آیت نمبر 33 لګو ګورئ. سوره بقره آیت نمبر 33. اوس به زه درته نه وایم، تاسو به وایئ چې دې کې د څه رد کوي. سورہ بقرہ آیت نمبر 32 نہ شروع کو دو دیر شمایات سورہ بقرہ. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والملائكة فاكذا تعالى الله لا علم لنا إلا ما علمتنا. نشت علم من لا مغراج تعالى راكده إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اس ودی آیاتونو کې الله سوي نفي د علم غیب د ملائکو نه، اثبات د علم غیب ځان لا رد شي په مشرکینو باندې چې هغه عالم الغیب بغیر د الله نه بل څوک ګڼي. مشرکین که مشرکین بالملائکه دي او که مشرکین بالجن دي او که مشرکین بالکواکب دي او که مشرکین هغه تفصیل بیا کوو. خو په دې آیاتونو کې نفي د علم غیب دا د غیر الله نه، اثبات د علم غیب دے اللہ تعالی لا چې عالم الغیب صرف اللہ دے، بغیر دا اللہ نه بل څوک عالم الغیب نشتا. دغه سورہ انعام آیت نمبر 3 وګورئ، دریم آیات. دریم آیات سورہ انعام. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. د انسان درې کارونه یي. یو دا چې په زړه کې یو خبره یو چاته نه وي، هغې ته وایي سر. دویم هغه چې په خولې وایي، ورور ته وایي، ښځې ته وایي، ملګري ته وایي، هغې ته وایي جهر. دریم هغه چې په لاس او پښو باندې کار کوي، په خولې سره نه وایي، هغې ته وایي کسب.
نو هغه درې واړه ذکر کړل. څه مطلب؟ یعلمو سرکم و جهرکم ویعلمو ما تکسبون. پوه دې ستاسو د زړه په راز باندې، پوه دې په هغه باندې چې په خولې باندې وایئ، پوه دې په هغه باندې چې په اندامونو باندې کوئ. یعلمو سرکم و جهرکم ویعلمو ما تکسبون. پوه دې ستاسو د زړه په راز باندې، په خولې باندې که څه وایئ او که څه کوئ. عالم الغیب دے یو اللہ، یا عالم الغیب دے یو اللہ، بغیر دا اللہ نا بلا عالم الغیب نشتا. نو پدی آیاتون کی رد شرک فی العلم. دارنگی اندی سورہ انعام کی یو کم شبیتم آیاتو گو رہی. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وعنده مفاتح الغيب. اللہ سگا چابیانے دا غیب دی، مفاتح چابیانے غیب تا علم غیب تعالی کرده او چابیانے زان سر ساتل دی. سو پہ زورور نیسے چی چابیانی تے نوالی، سو کی تے پٹولے شینا. نو عالم الغیب بسنگ شی بل سو کو چی چابیانی اللہ سخدی تالائی ورطوالی دا. سو پہ زورور نیسے چی چابی تے والی. نو عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سوک نیستا. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. اللہ سگا چابیانے دو غیب دی، لا يعلمها الا هو. لا اللہ سر ذکر کئی حسر دے، لا يعلمها الا هو. نبوئی بدے غیب باندے بید اللہ نبل سوکو. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. اللہ سگا چابیانے دو غیب دی، نبوئی بدے غیب باندے بید اللہ نبل سوک. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. پورا دے باغ باندے چوچاو دریاب کی دی. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. یو پان دوانی نند پروگی مگر اللہ پاگی پوہ دے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَبٍّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نیو دانا پتیرو دزمکا کے او نا اچاو نلوند الا فی کتاب مبین، مگر پہلم دا اللہ کی دخیارا. تون اللہ تا معلوم دی، دا اللہ نسشے پٹ نشتے. عالم الغیب اللہ دے. دارنگی سورہ مائدہ آیت نمبر 109 گو رئی یوسن نحم. دا منگوش دا منای خوار خواهو. سورہ مائدہ یوسن نحم آیات. عالم الغیب یو اللہ دے، بغیر دا اللہ نبل عالم الغیب نشتا. تو غیب باندے بل سوک نپوئی گی. یوسن نحم آیات. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. یاد کا غورت چی جواب کی اللہ انبیاء علیہ السلام ماذا اجبتم. ورطب ہوئے شی سے جواب درگشو تاستار طرف انبیاء امتنا ماذا اجبتم. سے جواب درگشو تاستار طرف قومنا قالوا لا علم لنا. وہی طول انبیاء علیہ السلام لا علم لنا نشت علم منگلا.
انبیاء بوئی من خبر نیو دا امتنا، من دا امت دا حال نا نیو خبر، دا غی دا عمل نا نیو خبر زمون بعد سکڑی دی. انبیاء عالم الغیب ندی که دا امت دا حال نا خبر نا غی بدانوی چه لا علم لنا. قالوا لا علم لنا ابوائی طول انبیاء علیہ السلام اس وہی پہ نبی علیہ السلام عمل پیش کی گی کنا دو امت عمل بھی پیش کی گی اب دوئی وہ کمزوری روایتوں نے پیش کی نوچہ عمل پیش کی گی نماز اللہ پیغمبر دروگ ہوئی قیامت کی پیغمبر ہوئی دو امت خبری اولی عمل پیش کی گی نو پیغمبر قیامت کے دروگ ہوئی چگوئی لا علم لنا من تا پتہ نشتے عجیب قوم دے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم یاد کا غوردو چی جواب کی اللہ انبیاء علیہ السلام لا ورطب ہوئی سے جواب درگشو تاستار طرف القومنا قالوا لا علم لنا وآئی طول انبیاء علیہ السلام لا علم لنا نشتے علم من لرا من دا پتہ نشتا طول انبیاء علیہ السلام وئی لا علم لنا نشتے علم من لرا من دا پتہ نشتا نو گرا انبیاء علیہ السلام اگا عالم الغیب ندی کہ عالم الغیب نو غی بدانوی لا علم لنا نشتے علم من لرا خو انبیاء تا پتہ نشتا دا امت دا اعمالو نو عالم الغیب ندی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفذ علم غیب کئی سورہ احقاف گرئی نہم آیات سورہ احقاف اللہ کا ڈوڑا موڑی برزیان اللہ رحمہ کشا دی پا پما ساڑو بیرا والے دی پلا مخکا سورہ احقاف نہم آیات شوگشتما سپارا اول مخدے قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم سورہ احقاف شوگشتما سپارا نہم آیات قل ما كنت بدعا من الرسل و پیغمبر ما کنتو بدعا من الرسولین مدر ناشنا دا انبیاؤنا بدعن ناشنا بدعتاؤں بدعت ذکروی چھپا دین کے ناشنا کار دے پیغمبر صحاباؤں ندکڑے بدعت ہوتا ہوئی اور مدی باندے حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدر بہترین کتاب لکلے اصول سننا لرد البدع چاہی کہ قائدی خودی دی درد بدعاتو اور پہر قائدی دخل زمانے یو بدعات تفریقی اول کے دو بدعات تعریفی کرده لغوی و شرعی اور بیا قائدی خیدی درد بدعاتو چھ تر قیامت سور بدعات پیدا کی گی نو دا غیرت پی کی گی اور بیا یو قائدی باندی دخبل زمانی یو بدعات تفریق کرده بطور مثال اور بیا بدعات خودل دی چگمونو خادو کی گی اور بہترین کتاب دے پرد بدعاتو کے مدخل ابن الحاج مدخل لکلے اور بدعات پرد کی بہترین کتاب دے دارنگ الاعتصام دے امام شاطبی پرد بدعاتو کے بہترین کتاب دے نور لکلی دی الامر بالاتباع والنهی عن الابتداع سیوطی خو شیخ القرآن چکم لکلے داغی مثال دا موجودی گی جس کلے سارے پہ پوئی ہوئی ہوئی تقوام منگا درسی ہوئی طالبان تب ما دا شیخ القرآن یو کتاب درسی ہوئی کلچ ما تدریس کو دا کتابونو نو دویش کتابونو امان والول اگر وقت طالبان طول مولیان شوی دی او یو بورسر ما
د شیخ القرآن کتابون کال کې وی دوره کې به هم بیا وی قل ما كنت بدعا من الرسول و پیغمبران نیمزن اشنا د انبیاء علیهم السلام وما ادری ما یفعل بی ولا بکم زن پویگما چه سبو شیما سر دنیا کی ولا بکم نپویگم چه تاو سر بسکی دنیا کی تخبر مرگ بمرما کدبل دلا سبو مرما ما تدا پتا نشتا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم نپویگم ارزا چه سبو شیما سرا نپویگما چه سبو شیتا سسرا ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین گونا اس کا بیان کے اور قرآن کلاو کا دایت راویت قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین نتوائی ماد سورہ احقاف یہ آیت تاثر تلاوت کا پدی آیت کے اللہ رد شرک کئی شرک ستوئی لاغی تعریف بہوگی شرک دو قسم دے اعتقادی دے فعلی دے شرک اعتقادی سلور قسمون دی یو شرک فی العلم دے نو پدی آیت کے اللہ داغی رد کئی چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نا بل سوک نشتے او سنچه دا شرک رد کئی نو دا ڈیوٹی دا پیغمبر پاک ہوا دا اغنى صحابه وغستا صحابه تابعین دا سراتلا منترالا نو ڈیوٹی دا پیغمبر سیا چه وحی رتا دا سشوی دا نوغا بخلقو تاوی او ڈیوٹی دا پیغمبر سوا چه خلق با شرکیاتو نیاری نو آگا ڈیوٹی منتا امرالا لکا منگا علمائیو زمان زمداری دا نو زی در توام که تاسو منیو کنا خواه استاسو دا نو پر شرک فی العلم بر شروعو کی نور اشراک با بکرات کی ہر بیا بداخ کارا کی چه اتباع دا مایوحا چه اگر قرآن کریم و دا زمان زمداری دا چه قرآن بخیو او دا زمان زمداری خلق وی تاسو سختی کوئی نو اگئی با کئی نرمی ای با قرآن نپوئی گیا منتا ہوئی ان انا اللہ نذیر مبین یہ رون کی افضل یا رون سورخ کوئی نے تقریر دے تقریر سا گران نہ دے خوچتا با قرآن کوئی جب قرآن نہیں پوا نو گیا با کسو کتابونا گولے کسائی بوائے کسائی شروع کے کسائی اخلاق چی پتہ ہونے لگی دا پیمپیریانو تقریر دا قرآن نو ای با قرآن وی خبر بلقوا روانا دا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم و پیغمبرانی مردن آشنا دا انبیاء علیہ السلام وما ادري ما يفعل بي ولا بكم زن پویگما چه سبوشی ما سر دنیا کی اور نپویگما چه سبوشی تازو سرا دا آخر پتا اللہ بجانت ورگئی مشرکین لگا اللہ جہنم ورگئی خوچ پخبل مرگ بمرما کده بند اللہ سب بمرما ده بدن حال میں معلوم نده چوہ میں تن نکم وطن خیر لجی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین اور نیم ازا مگر یرون کی خیارا کار بندائی جزبا خلق یرون نشرکیاتونا کار بندائی چه خلق با یرون ماد مناہیونا کار بندائی چه خلق با یرون ماد خلاف دا اللہ تعالینا کار دا مادا دے وما انا الا نذیر مبین نیم ازا مگر یرون کی خیارا دغل سی سورہ سبا گوری دو اجتماع سپارہ سوال لسم آیات سورہ سبا
دویشتمہ سپارہ آیت نمبر 14 سوار لسمہ دویشتمہ سپارہ سورہ سبا آیت نمبر 14 فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه الموت کلا چه فیصلہ اکرمنگا پا سلیمان علیہ السلام باندے دے جوان دے سشے دے خواہ زمان دے قرآن کی خو موت دے پتہ نیشہ غیری کی بسینو فلما قضینا علیہ الموتا کلا چه فیصلہ اکرمنگا پا باندے دے مرگو ما دلہم علا موتی خبر نگر دیلرا پا مرد سلیمان علیہ السلام اللہ دابت الارد تاکل من ساتا لیکن چنجی رزم کے خورام ساد سلیمان علیہ السلام فلما خرا کلا چی پریوت بدن سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو خیارک پیریانو خلقتا عملی طور پریکٹیکلی و تخیارکڑا عملی طوری و تخیارکڑا اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبثو فی العذاب المہین کدائی پویدے بغیب باندے درنگ بینو تیرگر بازاب سبگا انکی کی اگرہ سلیمان علیہ السلام بدن اگار دے زکت انبیاء نچبا ساغستیش فرشتہ برانا یا طبیعی استاٹین پورا دے سلیمان علیہ السلام تا چکل رالا نو سلیمان علیہ السلام ورطوئے چی بیت المقدس جوڑی گی اور دا پیریان کار کئیو نو کزنی نو بیا خدای نکبان سوک نشی کولے نو فرشتی ورطوئے تپا ہمساتے گلگو ڈڑاو دانتونی ساو زبادر نساوالم ستا بدن بدغسی او چې کله هغه کار کو کتلې په دې نه پوهېدل چې ډېر مړ دی او که ژوندی دی کله کار خلاص شو بدن د سلیمان علیه السلام پرېوته پیریانو ته پته نه وه چې دی مړ دی او که دی ژوندی دی وایي په فلانه بای باندې وایي خاپیري دي تعویضونه راوباسي نو دای ورله لاړ شي ښځې په غریبه خاون غریبې په دوبۍ په سعودي کې سر ګنجې شي په کټرو باندې او دلته ښځې تعویضګرو پسې ګرځي نو هغوی تعویضګرو پسې رواني په ما چا څه کړي دي په ما چا څه کړي دي نو تعویضګر ورته وایي چې هغه لاړ شي نو هغه ورته وایي او په تا خو چا څه کړي دي زه به یې په پیریانو راوباسمه نو پیریانو باندې نوازه په کوټه کې نو لئی په زړه کپړه کې ورله ستړلي یو تالی یو میخ یو ویښته یو نو راړی وي په دې چا څه کړي دي نو نوازه د بار نه غوټه راوغورځوي چې کولاو کې نو یې ګوره چای نه تاله ده کندا زمونږ د کمرې هغه ده دا ټول یو شان دي وګورئ دا ویښته پکې زما دی دلته وایي ستا ویښته و نو ویښته خو ټول یو شان دي موی شریف دی وایي او سابلو میخ وایي دا ستا د سنډلو میخ دی وګورئ په تا چا څه کړي شکر دی چې رالیږي نو بس ختمه کړې وي دا کم ځای دا وایي تاسو کاره په تنور کې ښخ کړي وو پیریانو باندې مې راووستل نو چې په پیریانو ستا د کور نه تعویضونه راوباسي بیا ستا 500 ته لاس نیسي نو په دې پیریانو یو امریکې د بینک نه ډالرې راوباسي کنه پاټو به ورته زه ورکړم خیر دی چې جایز دي ستا 500 ته لاس دومره عقل در کې نشته دومره ته بې عقلی
تعویزګرو پسې ګرځي او تعویزونه دي دمونه دي په ځان خپله سوره فاتحه وایه که نه څه ګران کار دی که نه د هغه خوله ده او ستا دا چل څه بل څه دي خو یو شی دی نو ته په ځان سوره فاتحه وایه خیري سورتونه په ځان وایه دمکو په ځان باندې چې ته دمګرو او تعویزګرو پسې ګرځې پیریان تعویزونه راو باسی پا پیریانو علاج کئیو پا پیریانو اپریشن کئیو پیریان پا کی غوارد دیسا کئیو فلما قضینا علیہ الموتا ما دلو ملا موتی اللہ دابت الارد تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجنو اللہ کانو یعلمون الغیبا ما لبثو فی العذاب المہین کلا چه پریوتا بدن سلیمان علیہ السلام خکارک پیریانو خلقو تدا خبرا یا مفول خکارشو پیریان خلقو تا اللہ کانو یعلمون الغیبا کدا پیریان بودل بغیب باندے ما لبثو فی العذاب المہین درنگ بے نو تیر گڑے بازار سفکا ان کی کیے انہوں رہا پیریان عالم الغیب ندی انبیاء عالم الغیب ندی اولیاء عالم الغیب ندی عالم الغیب بغیر دانا برسوک نشتا اور پدی مستقل سورتنا قرآن ذکر گئی سورہ کاف کے سلور واقعات ذکر گئی یہ واقعات اصحاب کاف ہو اصحاب الکاف لوی اولیاء کرام دی اندشوی دی اور راپاسی دلی دی راپاسی دل یودلنا تپوس گئی قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعد یوم وی یوم کی دینا سورہ وقت ارگتاسو دی غار کی قالوا لبسنا يوما او بعض ايام اغير من غير استرقا ياسي صدر زنا او قرآن وي ولبثوا في كهفهم 700 سنين وازدادوا 9 اغير نهد باسر درسا كالودو ولبثوا في كهفهم 700 سنين دران تیر کا گئی بغار کے 200 گلونا وزدادو 9 زیاد گئی بنہ نور تفصیل بے من وقفل سائے کرو اوورالو اولیاء کرام دی قرآن سردا گئی ولایت ثابت دے آغیو دشوی دی مرم ندی دزان دہار ندی خبردار اور توائی مرے پوئی گی مرے زمان دہار خبردار دے داستا عقیده وا تا دا قرآن نا دورن لوی شوی آغا اولیاء دی لوی خلق دے و دا شوی دی او دا زان دا حال نا ندی خبر چه منگا 16 وقت تیر کا پا دے غار کے اور منگا 16 حدود غار کے دیم حالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ موہے پیغمبر یو کارتا چزب سبادا کم ہاں انشاءاللہ آیا تاتا دا سبا پتا نشتا نبی علیہ السلام دے منتر اصحاب کاف و حضور کمین خبرو دے سبا بگرتا حکم اللہ وحی راو دے گلا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ موہی یوشیدہ چزکرون کے مدل رسبا ہاں انشاءاللہ آیا سورہ کاف آیت نمبر 23 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ موہی یوشیدہ چزکرون کے مدل رسبا ہاں انشاءاللہ آیا تاتا سبا پتا نشتا پیغمبر عالم الغیب ندے درم واقع موسیٰ علیہ السلام و حضرت حضر بیانی چوگر موسیٰ علیہ السلام حضرت حضر سر مرگر شو اور دوارا روان دی
قدم په قدم هغه کشته ماته کړه دی ورته وایي دا دې څه وکړل هغه سړی ووژه دی ورته وایي دا دې څه وکړل هغه دیوال وخیجو موسی علیه السلام ورته وایي دا دې څه وکړل ده ته پته نه چې دا یې ولې وکړل حضرت حضر ورته بیا وایي ما تا ته ویلو چې انک لن تستطیع معي صبرا ته ما سره صبر نشي کولی او بیا ورته وایي فاما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا آیت نمبر 82 واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه هر دیوالونو غودا لکانو یتیمانانو پخار کی وکان تحتهو کنز اللہما دا غید لاند دا غی خزانه نو ما دا غی خزانه بچکولا حضرت حضر دا یتیمانو خزانه بچکلا حضرت حضر داو نکل چه موسیٰ علیہ السلام داوی چه رازم آلی موزی خورد غازی دا پلار پس خیرات دینه پر راځه چې دا ولا خیرات کو خزانه ته ومشو او خپل کې تقسیم کړي نه د یتیم مال بچ کړ د یتیم مال بچ کړ چې ځان ته تابعدار د انبیا وای دا نه چې د یتیم په مالو خلا چې سبا بیا لویږي بیا د خیراتونه نه کوي اته په شوره د یتیم مال خوري وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي حضرت حضر اغا معلم الغیب نو منگا سکول کیو لسم کے آغا زمانہ کی زمانگا دا انگلیش پا کتاب کے او سبکو نو پائی کی دا لکلیو چا حضرت حضر او سڑے و اغا پا غیب پوہیدا لگا نو ما سکول کی کلاس کے ناس سو ما او پاگی باندے پاگا کتاب باندے ما دا پاسا پا پین لکل کول نو ما پی لکل کول چه دا مضمون غلط دے حضرت حضر عالم الغیب نو او قرآن کی اللہ چه داغا ذکر کئی نوگوی ما فعال دویان امری ما دخل وقی ندی کری دکا سکول وقت کے زمان قرآن سر شوکو او ما قرآن ترجمه حقولا او زبولا میں نو ما پی دا لکل کول زمان استاز کلاس کی گرزیده شاعتا تلیو ما تا پتا نوا دا کلاس دا شاعتا طرفنا چراتا زمان کی ڈیکس باندی ناسو ما ته وکتل زه به کتاب لیکل کوم راکړه دا کتاب چې ورته تاسو کوته ما ته دا دې په څو لیکل ما دا چې دا مضمون غلطي لیکل دي نو ما په لیکل چې دا غلط دي یاره په پیری استاد ورسره کې کاری نو ما یو څه غلط دا غلط نه وایي نو کار خو خودي چې غلطي لیکلي دي دا حضرت حضر او پارس پویدا او وی خضر علیہ السلام چې دی هغه د دریابونو په غاړه باندې ګرځي اچانک چې لاره خطا شوي نو لار ورته ښیي نو لار د دریاب په غاړه ښیي او وی نښې دا وه چې د لاس کې د غټې ګوتې کې ډوکې نشته نو دا یو نیم د ملنګ ونې چې ده زبرګ ونې نو ده سره چې لاس میلاو کې دی به داسې کې دی پکې ډوکې ګوري هغه سا ډوکې پکې ګوري حضرت حضر مرد زلیہ زمان یاد خدایو بخی شیخ القرآن والدہ شیخ القرآن نرست وفات شوی دا زمان کور کے وا نو ډیره کمزوری وا او ډیره عبادت گزاره وا هغه په هفته کې قرآن ختمو ټول ورځ به تلاوت کو او روجې به نیولې په هغه عمر کې 100 کالو وا نو اگا دا بنده چې او حد تورسی نو دماغو کمپیوټر اگا بیا اگا ډسک ډک شي بیا پکې نور څه نه راځي بیا په هغه سره چل ورکړي چې ډېر مشر شي نو ما درس وکړ لومبي درسونه
زه کور ته لړم نو هغې سره په کټ کې بوټې کېناستمه لاس مې را باندې واچو نو ما ته وی بچې نو ما وی هغه خضر علیه السلام خو ژوندی دی که نه ځکه اول خو هغې توحید هم نه منده شوی قرآن هم خلاف وه بیا رو رو ښه شوه موحده شوه بیا عبادت ګزاره وه ډېره خو دا یو نیمه خبره په مازغو کې ناسته وه وی هغه خضر علیه السلام خو ژوندی دی که نه ما وی که دې ته وایم چې نه بیبي هغه وفات شوی دا کله مني ځکه دې خو مازغه اوس هغسې نه دي نو ما ورته بیبي تا ته دی غږ نه دی کړی وی نه ولې ما هغه خو هغه بله ورځ وفات شه که نه زه جنازې نه ټول طالبان تلي وو وی ښه وی هله بچې چې دعا ورته وکړو نو موږ دواړو ورته دعا وکړه نو بیا چې به څوک به راغلل منکره مشران یې ښځې ورسره به کېناستې وی ګوره هغه خضر علیه السلام وفات شوی دی نو بیا دا دغه وه چې خضر علیه السلام وفات شوی دی مشر هر سړي ته به د هغه په مناسب خبره کې کلم الناس علی قدر عقولهم نو چې ته هغسې نه کې نو جنګ جوړ کې نو کار ونه کې او جنګ جوړ کې حضرت حضر هغه ما فعلتو عن امري ما د خپلې خوښې نه دي کړي ما ته الله ویلي دي ظالم وغیر خو نیمه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما فاراد ربك ګوره ربک وایي دا نه وایي چې ما اراده وکړه په نورو ځایونو کې مخکې یو ځای وایي ما اراده وکړه بل ځای وایي موږ اراده وکړه دلته وایي رب اراده وکړه دا ادب دی د ښه کار نسبت خپل مشر ته کو الله ته کو پیغمبر ته کو او چې کوم کار کې ظاهري بدي ښکاري د هغې نسبت ځان ته کو دی چې کوم کې ظاهري بدي ښکاري د هغې نسبت استاذ ته کوي او چې کوم کې ښي هغه دی ځان ته کوي وایي ځان ته ترخز وایي نو ځان ته ترخز مه و حضرت حضر سوره ادبناک دی وایي فاراد ربک ان یبلغا اشدهما اراده وکړه ستا رب فاراد ربک ان یبلغا اشدهما ویستخرجا کنزهما رحمة من ربک وما فعلتو عن امری ذلك تعویل ما لم تستطع علیه صبرا څلورم واقعه د ذوالقرنین د ټولې دنیا بادشاه او ګوره ذوالقرنین ته لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چې پوه شو په خبره باندې وګوره دا ذوالقرنین والا د هغه قوم په خبرو باندې نه پوهېدله عالم الغیب نو چې دا څلور واقعات ذکر کی وګوره اولیاء کرام اصحاب الکهف هغه عالم الغیب نه دي وګوره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه دی وګوره موسی علیه السلام عالم الغیب نه دی مراهم وی علم موسی چونکه شد در غیب بند علم موسی کې ګوره ارجمند چې موسی علیه السلام علم غیب کې بند شو بچیه د منګکورو بس علمي دا پیران میران دا باطل پرده ته منګکوري وی نو ګوره موسی علیه السلام عالم الغیب نو وګوره د ټولې دنیا بادشاه ذوالقرنین په ظاهري خبرو باندې نه پوهېده نو د سورت خلاصه آیت نمبر 26 کې قل الله اعلم بما لبثوا و پیغمبره الله ښه پوه دی په هغه باندې چې دوی درنګ تېر کړه له غیب السماوات والارض یو الله لرا علم د غیب د اسمانو د ځمکو دی ابصر به و اسمع خو ګوره دا واقعه د اصحاب کهفو خواورا دا واقعه د اصحاب کهفو یا څخه لیدونکي دی الله څخه اورېدونکي دی الله هغه تفصیل په خپل ځای کې کوم
ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا نشرکی بخبل فیصلے کی چالرا و دے طول آیاتون کی طاقتل تو دے طول آیاتون کی رد سو اور کم قسم شرک شرک اعتقادی کی کم قسم شرک فعلی دین قسم دے شرک فی تصرف چھ متصرف وعدار بغیر دا اللہ نے بل سکو گنی مالک دا نفع و نقصان بغیر دا اللہ نے بل سکو گنی چھ بل سکو مشتے چھ بغیر دا اسباب ظاہریہ نفع و نقصان ورگئی یہ وہ اسباب ظاہریہ دی سود در کی سپیڑا در کی پلوارد لخت دی ہوئی دا اسباب ظاہریہ دی بغیر دا اسباب ظاہریہ نفع نقصان ورکول دا دا اللہ کار دے بغیر دا اللہ نے بلسوک نشی کولے قرآن کریم کے یوسو مثالون ردی پیش کرو چھ نفع نقصان ورکون کے یو اللہ دے اور بغیر دا اللہ نے بلسوک مالک دا نفع نقصان نیشتے رد شرف التصرف سورہ انعام آیت نمبر 17 لگو کو رہی واللہ سمائے آتا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ ضُرٍّ نَكِرَانَ عَلَى وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کولا سیتا تا اللہ لغندہ تکلیف در دربان دراولی تبار بان دراولی مرد دربان دراولی سرخو گئے زیڑے دربان دراولی فلا کاشفا لہو الا ہو نیشتے داغی لرکہ ان کے بید اللہ نبل سوکے لا نفذ جنس کئی لا کاشفا لہو الا ہو اور لا اللہ سر ذکر بھی حسر دپارا اور لا نفذ جنس دپاروازی مانا سے فلا کاشفا لہو الا ہو نیشتے داغی لرکہ ان کے بید اللہ نبل سوکے نئی بابا لرک گولشی نئی پیر لرک گولشی نئی ولی لرک گولشی نئی پیرے لرک گولشی فلا کاشفا لہو الا ہو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او گویا سیتا تا خیر ندا اللہ دے پہر سباد قدرت والا دیتا وی عقیدہ توحید چستا دا عقیدہ راشی چھ مالک دا نفع و نقصان بغیر دا اللہ رب السوک نشتے والقدر خیری و شری من اللہ تعالی دا چھ دعوائے چند آزاد خیرہ دا شر دا اللہ دا طرف ندا نبیا دا عقیدہ اسا تکنا اور چھ دا دے عقیدہی نو کار سورا غمون رازی نستاب پروانی تب اگر دا دا اللہ فیصلہ کار سورا خوشحالہ رازی نو تب مستی گنا تب اگر دا اللہ طرف ندی اور کار سورا غمون اور تکلیفون رازی نو تب بخندہ برداشت کے استاب پروانی اور دا عقیدہ دے نہیں نو بیا بسودائی بیا بگوتے شمیرے یو غم بر باندر آگلی ورس برنا بیا پاتی یو خادی بر آگلی ورس بدیری نا دا عقیدہ اساتا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کولا سیتا تا اللہ لغند تکلیف نیشترے داخل رکھا ان کے بید اللہ نبل سوکا اللہ تکلیف انہوں رکھولے والا دے دارنگی سورہ انعام کے اتپن رستم آیاتو گو رہی نفذ تصرف کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا
چگه متصرف نده، مالک ده نفع و نقصان نده. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. اوها ورد زما پیغمبرا، قل اوها کل چه رد شرک رازی اکثر ظالموں کے نو پیغمبر پاک تا اللہ حکم گئی قل اوها رسل نشی وایا تبیا وتوایا قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. وپیغمبرا لو ان عندي ما تستعجلون به کوئی ما سکانا چه تاسو تلوار گوئی پانی باندی زمان آس کی دا عذاب اختیار ہوئے لقضي الامر بيني وبينكم فیصلہ بشو ادکار پمیان زمان استاسو کی لقضي الامر بيني وبينكم فیصلہ بشو عذاب پمیان زمان استاسو کی. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. تو زمان ناس کی اختیار نشتے زی اختیار من نیم زی اقدار نیم دیس وئی معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری وہ معین الدین اجمیری زمکہ و آسمان ستا پلاس کی اور دیس وئی جو پکڑے خدا چراوی محمد، جو پکڑے محمد چرارے گا کون. وہ چھ اللہ انہی محمد علیہ السلام بے خلاص ہے اور جو محمد انہی نو خلاص ہو دو اللہ تبیا بل نشتے. دو دیتا تو شرک نو آئے، دیتا تو کفر نو آئے، نو دا شرک بچا تا سسان بابای کری بئی خدا تا شرک کوئی کرنا. شیطان را گئے اور غلط شیر تا صحیح کارا کو اور دیتے نا تو بدو باسی. دارنگی سورہ انعام آیت نمبر 46 گوری شپک سال وقتم ومسی پارا سورہ انعام آیت نمبر 46. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به من إله غير الله يأتيكم به. وأورد پیغمبرا رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم خبر را گئی مالا کواف لی اللہ ستاسونا طاقت دا اوریدو ستاسو اللہ دی کون کی وابصارکم و طاقت لی دو ستاسو اللہ دی بستر گوان دی ان کی وختم علا قلوبکم مہرو استاسو ظلم باندے اللہ دی لیوانے کی ذکر رچ کار پرید انسانے لیوانے چی وختم علا قلوبکم مہرو استاسو ظلم باندے من الہ غیر اللہ یادیکم بے. سوگ الہ الہ حاجت روات ہوئی حاجت پورا کول والت ہوئی. من الہ غیر اللہ یادیکم بے سوگ حاجت سر کول والا سوگ حاجت پورا کول والا بغیر دا اللہ نا چرابوری تاستا پتی باندی سمت لبو وکا اللہ دی روم اللہ دی کون کی نسوگ دکانو ذمہ دار اللہ دی کون کی نسوگ دکانو بابا کہ اللہ دی روم کی نسوگ دکانو ذمہ دار کہ اللہ دی لیوانے کی نسوگ لیوانو پیرو سوگ لیوانو ذمہ دار. من الہ غیر اللہ یاتیکم بے سوگ حاجت روا بغیر دا اللہ نا شراب اوری تاستا پتی انظر کیفا نصرف الآیات ثم هم یصدفون امورا سنگا بیان من دلائل ثم هم یصدفون بیان در یوری در دینا بیان در کی عقل نشتے دورت پر قرآن نپوئے گی دورت پر قرآن نخبر نشوئی نتاد کرو ذمہ دار بلگر گولے تا دڑانو ذمہ دار بلگر گولے تا دلیونو پیر بلگر گولے روانی ورلا
الله دې ير دې مخلوق لروان داستا عقلو داستا پویا انظر كيف نصرف الآيات وګوره څنګه موږ دلایل بیانو ثم هم يصدفون بیا د یو دینا چې اختیار مند الله دې وادار الله دې دارنګه سورې فاتر اول آیاتونه وګورئ ته سورې فاتر سورة فاتر اول آیاتون دوشتم سپارا دویم آیات ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم آیا چې پرانیزي الله خلق لا مهرباني فلا ممسك لها نشته بندونکي داغي څوک چې الله در باندې مهرباني کوي نعمت کوي څوک نشي بندول مې یریږه مړه دا مولا ته وایي مې یریږه چې الله در باندې نعمت کوي څوک در نشي بندولې نو ته به دې یریږي چې امامتي ورانه لړی شي دې ځای کې مسجد دی او ښه کور دی او ښه خوراک دی او ښه پیسې دي بل ځای به نه یم مدرس ته وایي ته به دې یریږي تدریس نه به مې وباسي نو ستا خو په عقیده په الله نه وه که نه اعتماد دې په الله نه و که نه ته د مالدار نه یریږي چېره دې را سره مدرسې سره امداد کوي یا چانده را کوي نو که زه حق ووایم نو هسې نه چې دی خفه شي نو چې الله درله څه مقرر کړي او پرانیستي څوک یې نشي بندولی دا سیاسي لیډر ته هم وایي چې ته په دې یریږي چې الله در باندې نعمت کړی نو ته په دې یریږي چې یاره که زه صحیح کار وکړم نو بیا به ما باندې به هر څه بند شي حکومت بنی یا وزارت بنی یا مشرت بنی نو بیا پکې مسلمان کافر نه ګوري شیعه او سني نه ګوري مسلمان هر چا سره ته دې ته نه ګوري بیا خدا ستا عقیده نه وه صحیح که عقیده دې صحیح وه تا به دا کار نه کولی دا بادشاه ته هم وایي دا رعیت ته هم وایي دا هر چا ته وایي چې الله در باندې نعمت وکړي څوک یې نشي بندولی کله چې ستا دا عقیده راله نو دې ته وایي ایمان کله دې دا عقیده راله دې ته وایي توحید او دا عقیده چې سړي راشي په خدای یقین وکړه سړی د هر چا نه بې نیازه کي بې پروايي کي او بیا د الله نعمتونه شروع شي او داسې نعمتونه وي چې سړی ورته اریاني چې زما ژوند څنګه تېرېږي د خوشحالۍ دا نعمتونه د کوم ځای نه دي سړی په خپله نه پوهېږي بیا خو کله چې ستا دا عقیده راغله دا عقیده ډېره کمه ده هر یو سړی د هغه دا لالچ دی ورچې په دې به ډېر شي په دې به ډېر شي ډېر یې نه کړی شو ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها هغه چې پرانیزي الله خلکو له څه مهرباني نشته بندونکي د هغې څوک وما یمسک فلا مرسل له من بعده او هغه چې بند کړي نو نشته پرانیستونکي د هغې پس د الله نه چې الله در باندې بند کړي نو څوک یې د الله نشي درکولی دا عقیده وساتئ ته وایي ایمان اسباب استعمالو خو عقیده به دې دا وي چې الله سره کوي څوک یې بندولی نشي او چې الله بند کړي نو څوک یې کولاولی نشي کله چې ته دا عقیده وساتې نو دا به ایماني بیا چې دا ایمان کله پیدا شي سړی آزاد شي د غلامۍ نه دا ټول غلامان دي چې په حقیقت کې ورته ګوري دا ټول غلاماني د غلامۍ نه ازادي ورنه کارونه د غلام په غلامۍ کې نه ساعت د ازادۍ که سرګردني یو ساعت د ازادۍ هغه دای چې ستا دا اعتماد راشي چې الله سره کوي څوک یې بندولی نشي او چې الله نه راکوي څوک یې ګناهولی نشي
نو ته بیا ګوره ته به چاندو پسې بیا نه ګرځې، تا پسې به راځي. ته به سوالونو پسې نه ګرځې، ته به بل ته سر نه ښکته کې، ته به طمع او لالچ به د خلکو نه ختم شي. دې ته وایي ایمان. او دا ایمان هله راځي چې کله ته قرآن ووایې او ته صحیح وایې، ته پې ځان پوهه کې، نو بیا سړی بې پروا شي د هر چا نه، بیا پروا نه تصرف د الله لاس کې دی. او الله ډېر غیرتي ذات دی چې کله پې ستا دا ایمان راغی، په خدای یقین وکړه بادشاهان به دې خپو کې وغورځوي، ستا به هېچا پروا بیا نه، خلک به ورته اریاني، تا به محتاج کوي نه چاته. او د الله غیرت بیا سره سم نه دی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. آغا چه پرانیزی اللہ خلق نسو مہربانی نشته د هغې بندونکې څوک. وما يمسك آغا چه بند کی فلا مرسل له من بعده نشته د هغې پرانیستونکې بې د الله نه بل څوک چې الله د الله درکوي نو څوک یې در باندې نشي بندولی، او چې الله بند کي څوک یې در باندې نشي کولاولی. وهو العزیز الحکیم. او دا الله د غالب حکمت والا، غالب دی او زورور دی په هر چا. څوک به زورور نشته، نو زورور سره یاري وکړه، زورور سره ملګرتیا وکړه. او که لږ څه تکلیف راځي دې کې څه حکمت دی، تاک لګوي. وهو العزیز الحکیم. او دا الله د غالب حکمت والا. دارنگی سورہ شورا شپږ څلوېښتم آیات لږ وګورئ. سورہ شورا آیت نمبر 46 شپږ څلوېښتم. آیت نمبر 46 شپږ څلوېښتم سورہ شورا پنځویشتمه سپاره. خودداري هله پیدا کېږي چې ستا عقیده صحیح شي. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. نو دوی لره څوک دوستان چې امداد کړی دوی بغیر د الله نه، بغیر د الله نه څوک متصرف نو، بغیر د الله نه څوک امدادي نو. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. هغه څوک چې الله په مهر د ګمراه وي فما له من سبيل، نبی دلو سلام د خلاصونو چې الله په مهر د ګمراهۍ ووهي فما له من سبیل، نبی دلو سلام د خلاصونو. هغه بیا متصرف بل څوک ګڼي، نو لوی سړی به وي او سر به کاته کاته کوي بل ته، ځکه تمې لالچي، تمې او لالچ په مخه کړی. سورې فرقان 3 آیات وګورئ. اتلسمه سپاره سورہ فرقان آیت نمبر 3. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. ونیول دی بغیر د الله نه نور مددګاران، نور حاجت پوره کوونکي. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. نشي پیدا کولی هیڅ شی، وهم يخلقون، او غي پیدا کړی شوي دي. مولیانو با دوکا ورکولا خلقولا. دا دا بوتانو بارکی دا آیاتونه او پیریانی پا منچسپانی. دا دا بوتانو بارکی راغلی بوتانو والبوتا لا یخلقونا وونون سر جمع راڑی، وونون سر جمع دا زیلقونو پار رازی. وهم یخلقون، هم زمیر دا زیلقونو وننا نوے، وننا دا غیر زیلو کلو پار رازی.
هم ضمیر د ذوی العقول دی وینو سره جمع ذوی العقول راځي نو معنا دا واتخذوا من دونه آلهة ونیول دی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران دا مددگاران نیولیو دا دا طبی ذمہ دار دے و دا دا سرحوگی دا دا زیری دے و دا دا اولاد دے دا دا مقدمو دے و دا دا پیسو دے اور ہر سرے جدا جدا ذمہ دار گرزولے ہو ما من بلدت الا ولها آلہت تعبدو شاہی اللہ رحمت اللہ علیہ لکلی دی یو کله نو مگر غي ځان له الہ جوړ کړو او دا غي عبادت کېدو ځاندې په لګولي او چوړې په پړي به وته تړلیو دیوی به بنولي جمعې په شپه به دیوی باندې دې ما ته یاد دي دا دې لاره کې چرای کوزي گئی دا دې ګس طرف ته خبر دې ته به شوی بابا وي دا لګا په چې کوزي گئی دا ته به کیکر بابا وي دی راکتا ہو دیتا بے رشک بابا وی آغا دا غرق سرائیو دیتا بے نتو بے بابا وی دی برغ سکول کیو اغیتا بے شگنی رای بابا وی آپ پلو اغیتا بے لای بابا وی اور ما تا یاد دی پدی کی بڑیوی بلے دی جمعی پشپا اور خلقو با پراٹی و ودواگان راڑی ورکی خوی راہ شیخ القرآن اللہ دربان دی رحمتو نولیگی شرک نے جڑے یستے بیخی والو یستے ندانا زیارتو نا صرف دیل اپادشی خلق ورطا دعا کئی اگر دا خدای دا راجین چی ورکڑی و ختمی دا چاو کرل دا پا دی ملکی یو سڑے اللہ پیدا کرل وکڑی دی اور اگر دیر جد جہد کرده دیر محنت کرده دیر منڈی والی دی دیر تکلیفون برداشت کرده دی انبار کی چین نراکوسی دی مبارکی اگوره مخامخ پا قبر باندی علوی دا غیر جوڑکر دو دمور زاوی دی پکی اوسو زمار دی پایی که بڑیوی بلی دی جمعی پشپا زبر سی تقریر لگرم سواب تاو بنیر تا دیل تا باجور تا نو د چرمان کی چې وزرات لما د جمعې شپه او پای کې باندې وی بالې وی لاړ لغار څخه ختم شرکیات له جړې ورسته دا چې شرک ختم شرک کوم شته خود شرک چې کوم ځای کې کېده هغه ځای نه ختم شو او کوم شته با په نور ځایونو کې په دې علاقه کې جړې ورسته الله که ایسو نور خلقو تا شرک کارا شرک ستا ہوئی تو خواهو دیوی شرک دیتا ہوئی چی بودتا سجدہ ہوگی اب بودتا چاکونا نو بس زیارتون قبرون تا خیرو دا چاکری دی دا محنت چاکر اتروسو مرکز دا پیجنی تروسو مرکز دا بندائی و شام گنی تا تروسو دا پتا نیسے چی بنیاد دا کم زائن دے کار کم ځای شوی دی او اصل کم ځای دی تا ټول یو شان کړل واتخذوا من دونه آلهة ونیول دی بغیر د الله نه نور مددګاران لا یخلقون شیئا نشي پیدا کولی هیڅ شی وهم یخلقون او هغوی پیدا کړی شوي دي ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا وادار ندی زانون لانت ضرر ند نفی زان نظرر نشی ورکولے زان لنفع نشی ورکولے شیخ القرآن اللہ دی برحمتن اولیگی اگر ما سوچ کرو چوزا کلا وطن تر آتلما نو ما چیزو با مسئلہ کوئی ما نو اول پخبر اخبور دریدلن بکار دی چیزا چی بل چاہتا محتاج نیم نو ځان له کاروبار عمر وانور بکار دی چې زما رزق حلالي نو شیخ القرآن ځان سره د میا والی نه د ورو ماشین راړو هغه بجلی دلته نه وه او دې لاره باندې چې دا مخامخ اجره چې ده دا زموږ قامي اجره ده دې سره زموږ ځای خپل ذاتي بیا عزیزانو کور ورکو نو هغه له موږ ورکو نو
هغې کې شیخ القرآن هغه مشین ولاګو د هغې نه مخکې به د دې کلي خلکو او د دې علاقې خلکو خپل جوار غنم بټاکړو ته وړل بټاکړه دې نه 8 کیلومتره ده د ریاست په غاړه باندې نو هلته جران دی وي هغې کې به یې وړل غنم جوار شیخ القرآن چې مشین راړو د شاه منصور یو سړی هغه ما ته ویلي وی هغه مشین په ډیزلو به چلېده ټک ټک به یې کول نو چې موږ به غوږ کېښود چې ټک ټک راځي نو موږ وایي مشین سټارټ دی نو زر به بوجا راواغستی دلته به راړی او چې هغه اواز به نه راته نو موږ به وایو چې د مشین خراب دی سبا به یې اوسو نو شیخ القرآن مشین ولاګو دلته بیا یې تولیري کې مشین ولاګو ځکه تولیري کې ډېره لویه درګاه وه د میاں ګلو بابا نو شیخ القرآن وی مشین مې هلته ځکه ولاګو چې یو خو هلته درګاه ده نو هلته به مسله هم کومه د درګاه مخې ته خپل ځای به مې هغې کې به ورته ناست یم او کاروبار به کومه هغه اوږدې واقعي دي چې کاروبار بیا خلکو یې چې د غنمه جوار نه وړی شیخ القرآن یې نه دی راړي نو بیا هغې له الله بله یو طریقه پیدا کړه جنګ عظیم شروع شه او اوړه په کار و شیخ القرآن سره خبره وشوه او هغې کې شیخ القرآن ډېرې پیسې بیا وګټلې چې اوړه ډېر غنمه جوار بیا ورته وړل نو شیخ القرآن هلته مشین ولاګو مسله به هم کوله یو ورځ مشرکینو صلاح وکړه او مخامخ زیارت میاں ګلو بابا نو د هغې نه غلافونه او جنډې هغه پټې کړې هغې ته راوړې او یې سوځولې شیخ القرآن کلي ته راغلی و هغه زمانه کې ګاډي نو ټانګې به وې او پابندي لګېدلې وه چې که چا ټانګه کې دی کېنو نو 50 روپۍ جرمانه به ورکوي تړون کړی خلکو شیخ القرآن یو ورځ ټانګې ته ختمه زه یې کوز کړم او یو هندو ولاړ هغه ته یې ویې سیټه زه هغه ویې او هغې وښې جو زه یې کوز کړم په هندو رحم و خو په شیخ القرآن یې رحم نه و نو شیخ القرآن نور الله مرقده وویې زه به د شپې تلم او د شپې به راتلم 18 کیلومتره دی نه تو ډېری دی اوس سړی په موټرسایکل ستړی کېږي او هغه به پیدل ته د شپې به ته او د شپې به راته وی د ورځې به ځکه نه تلم چې دی به مې ویني دی به راباندې خوشحالېږي چې پیدل روان دی نو شیخ القرآن وی زه کلي ته راغلی ومه زه چې لړمه چربانګ ورسېدمه هلته اوده شوم لغونته کې مونځ مې چې وکړ چې راپاڅېدمه وی ما ته منشي وی چې جی پولیس والا راغلی و موږ یې ډېر تنګ کړي یو ما ولې وی په تا راپورټ شوی دی او هغوی راځي وی چې هغه څه شو وی ما اوس څه راپورټ دی وی چې اوس هم لږ مخکې راغلي وو نوم ورته ستا ونه وی او اوس لړل هغه د میاګانو حجره کې ناست دي او په تا راپورټ شوی دی چې د میاں ګلو بابا غلافونه او جنډې وړي دي سوځوکي دي ما ښه وی زه روان شوم هغه حجرې ته چې څنګه ورښکاره شوم نو پولیس والا ناست و حجره کې خلکو ته هغه دې راغی وی زه چې لړم زه څنګه کېناستم وی تاڼېدار ما ته وایي چې تا غلافونه وسوځول او ته وتښتېدې ما ورته چې وتښتي نو هغه بیا راځي تښتېدلی نه یم زه کور ته ځم راځم اوس راغلم خبر شم راغلم وی ما ته یې وی چې په تا راپورټ دی ما یې چا کړی وی دی هغه کسان ناست وو ګڼ خلکو وی ما دی راپورټ دا کړی دی چې د جنډې او غلافونه وسوځول د بابا وی آو ما ټینګه کنه دی دې زما مخکې وایي چې د بابا جنډې او غلافونه وسوځول او بیا کور ته روغ موټ لاړ او اوس د هغې روغ موټ دی راغی به ټینګه زم سزا منم چې څه سزا یې بس ماله راکړه
یو هغې ته یې وایي چې ووایي ته د مخکې چې د جنډې غلامونه وسوځول کور ته لاړ روغ موټ او دا د روغ موټ راغی او روغ موټ دی هغه یې نه وي وی دی ورته وایي تانیدار چې ووایي که نه دی وایي نه اوس زه ګورم تانیدار ما ته وایي تا په دی څه چل وکړو ما چې ما پې څه چل وکړو دی راپورټ کړی زما مخکې دی ووایي بس زه منمه چې ته اوس وځول او کور ته روغ موټ لاړ او دا د روغ موټ راغی اوس هغه یې وایي نه وی تانیدار ما ته وایي چې دی خو تر اوسه وایي چې هغه سوځولي اوس نه وایي ما ورته وی چې خان دا خبره بل څه ده زه دوی ته وایم چې زیارتونه نفع او نقصان نشي ورکولی ټکره نشي ورکولی او دوی وایي نه دوی څخه اټ ټک دی چې څوک یې خوښ وي هغه له لوی مقام ورکوي چې څوک یې نه خوښ نو هغه شلی یا بوډۍ یا ړانده یې زه ورته وایم دا د الله کار دی دا دوی نشي کولی که دی زما مخکې دا ووایي چې د جنډې غلافونه وسوځول او روغ موټ لاړ او روغ موټ راغی نو دی زما مسله ومنله چې ټکره او نقصان نشي ورکولی او به زه به سزا ومنم دې مسلې لپاره زه هر څه منم او دی مني نه وی تانیدار وایي ښه ده دا خبره ده مایاو وی تانیدار دی ته وایي چې ووایي وی هغه یې نه وایي چې هغه بین دې ورته ونیسه یو یو په دې سټ سټ وواله یو پولیس والا ته یې چت کړی ورته واچوي دی باندې 420 کیس داخل و چې هسې رپورټونه کوي وی تانیدار ته ما وایي چې زما یو سوال منې وی جی ووایه ولې به نه منمه ته دومره سم سړی ستا به زه نه منم ما ورته وایي چې پرېږدې هېڅ ورته مه وایه وی چې دوی در باندې رپورټونه کوي ته ما چې زه په دین کې انتقام نه علم د دین په کار کې انتقام ما ده الله ته یې پرېږده او ته بیا ګوره چا چې په دین کې ستا خلاف وکړ الله به لیونی کړي هغه بیا ګډې وډې وایي لیونی به وي الله ته یې پرېږده بس هر دنیا کار هغه ځان له یو شی دی بیا د دین په کار کې الله ته پرېږده ته بیا تماشا کوو دا نفع ورگئی نقصان ورگئی ٹکارا ورگئی نچیڑ ملنگانو نچیڑو دا بوشی دا بو ایسو نشی کولے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً انہی واللہی بغیر دا اللہ نور مددگاران لا يخلقون شیئا وهم يخلقون نشی پیدا کولے حصی او شے او غی پیدا کولے شوی دی ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا واقدار ندی ځان لا د ضرر او د نفع ځان نه ضرر نشي لري کوله مرګ پراغه نو ځان نه مرګ لري نکړې شو ولا نفعا واقدار ندی د نفع ځان له ژوند نشي ډیروله ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واقدار ندی د مرګ واقدار ندی د ژوند ولا نشورا واقدار ندی د پاسه دوغ قبرنا قرآن سورہ صفا الفاظ ہوئی بیا اللہ صاحب کے شک دے ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واقدار ندی د مرګ واقدار ندی د ژوند ولا نشورا واقدار ندی د پاسه دوغ قبرنا کدا غی وس بس کیوے دا غی اختیار کیوے نوائی بدا قبرون را پاسه دلیو دا غی لاس کے اختیار نشتے ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا واقدار ندی د مرگ واقدار ندی د ژوند واقدار ندی د پاسه دوغ قبرنا دغه سورہ احقاف آیت نمبر 28 وګورئ شپږشتمه سپاره سورہ احقاف 28 آیات نفی د شرک فی التصرف فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ولې امداد نکړ دی عادیانو
هغه کسانو چې دوی نیولیو بغیر د الله نه قربانا الها د پاره د نزدېکت مددګاران چې دوی منګه الله ته نږدې کوي دا اولیاء کرام دا زمونږ لپاره شفارسیان دي من دوی ته وایو دوی زمونږ کار په الله کوي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها ولې امدادونه کوي هغه کسانو چې دوی نیولیو بغیر د الله نه قربانا الها د پاره د نزدېکت مددګاران بل ضلوا عنهم بلکې رک شو د دوی نه وذلك افکهم وما كانوا يفترون قرآن په سوره صح مروي وذلك افکهم دا د دوی دروغ دي وما كانوا يفترون هغه چې دوی جوړونکي هغې لره دوی دروغ وي او کارونه د دروغو وینا یې د دروغو یا کارونه د دروغو چې دوی دا مددګاران دي او دوی زموږ حاجت سر کوي په دې آیاتونو کې رد شرف تصرف چې متصرف او واقدار بغیر د الله نه بل څوک نشته اختیارات د الله دي چاله اختیار نه ورکړي نو ته آیات کې سوچ کې چې په دې کې خطاب د چا سره دی که مشرک سره نو په کوم قسم د شرک رد کوي شرک اعتقادي رد کوي که شرک فعلي رد کوي که شرک اعتقادی رد گئی نو با شرک اعتقادی کی کم قسم رد گئی شرک علم رد گئی که شرک تصرف رد گئی نو داغا دو منگا مثالونا نمونی ذکر کری مست نمونه خوار او کلا چه انشاءاللہ منگا پخپلو ظاہر راشو نو بیا با منگا پا آسان والی مبارو دی آیات کے رد شرک فعلی دی دی آیت کے رد شرک اعتقادی دی دی کے رد شرک علم دی کے رد شرک تصور نو اسنا چاہاگا وقت بیاوائی چیرا دی سا مطلب دی من دریز دالا قرآن ختمو پا دی شپاک سالو اخترابو کے دریز دالا قرآن ختمو یو ذری پا رسولو کے ختم گو بیا ترجمه او خلاصه کی ختم گو پا اخیرو از بیا پا خلاصه کی بیا ختم گو از بیا هم تصدانو که ندابستا نقصانی ملک پنهو کو نو نن منگا دا شرک دو کسمونه ذکر کر دا شرک اعتقادی یو شرف علم دوم شرف تصرف او نور بیا انشاءاللہ سبا ذکر کرو